مولوي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی وایي چې هر ځای موجود ده. اول خبره دا ده که محمد رسول الله هر ځای موجود وي بیا زه دلته تاسو ته څه له کېناستم، خو رسول الله به لایو راتلی ستاسو پوښتنې به یې ځواب کولی. نبي صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، د دنیا نه تللی دی، مړ شوی دی، په قبر کې دفن شوی دی، عام انسان دی، الله ورته د پیغمبرۍ د وجې نه درجه ورکړې وه، نور د دنیا سره لین دین کټ شوی دی. که یو سړی دې دعاګانې کوي چې ما له محمد صلی الله علیه وسلم دا راکړه یا دا، خپله قرآن کې الله وایي چې دا پیغمبر ستاسو حاجتونه نشي پوره کولی تر څو چې زه ونه غواړم. نو د هغې د الله د رسول لپاره دعاګانې کول پکار دي. داسې نه ده چې سړی د ځان له د هغې د قبر نه دعا وکړي، یا هغه ژوندی دی زموږ حاجتونه به پوره کړي وغیره. نو نبي صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. ښه، او بل یو دا پیر په لاس کولول دا څرنګه ده؟ یو پوښتنه چې ورسره کوي سلام دعا بیا د پیر لاس یو خو هسې داسې ده که نه چې یو سړی د مسافرۍ نه راشي د لرې نه تندی ښکل کړي، لاس یې ښکل کړي د مینې محبت د وجې نه، دا خو د یو قوم شعار دی د عربو، مشکل نه پیدا کوي. دویم داسې ده چې یو چا تر فضیلت د وجې نه او د هغې د عظمت د وجې نه سر ښکته کوي او د کلونو سپږن دی تور لاسونه ښکلی که نه، داسې فضیل طریقې دي شریعت دا جهالت باندې حمل کوي او دا زموږ پښتانه په جهالت کې پراته دي. داسې خبره ده یو ماشوم د بیخي تقریبا 10-12 کلو ده، سپین ږیري خلک ورته راځي